السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على گران و قدرمن مسلمانانو، یو مسلمان تا دا پیژندل انتہائی ضروری دی چې دغه وخت کې د کومو حالاتو سره مخامخ یم، او دویم دا چې ما ته څه کول پکار دی. مومن مسلمان هغه غافل نه وي، او چې کله انسان غافل شو بیا په شیطان مسلط شي. قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کوم سړی چې د الله د ذکر نه، د الله د یاد نه، د الله د بندګۍ نه غافل شو، چې هغه رحمان دی، مهربان ذات. دلته الله جل شانه په ټولو نومونو کې رحمان نوم ذکر شوی، او رحمان بے حد مهربان. چې کله سړی د یو مهربان ذات نه غافل شي نو دا احسان فراموش دی، او احسان فراموش انسان ته په یو معاشره کې هم څوک ښه نه ګوري. لکه ته چا سره احسان وکړې او هغه غیر کی، اولاد د مور او پلار احسان هیر کی، رور د رور احسان هیر کی، دوست د دوست احسان هیر کی، گاونډي د گاونډي احسان هیر کی، یو مسلمان د بل مسلمان احسان هیر کی. دته هر یو سړی بد نظر ګوري، په معاشره کې دا انتهایی بد فرد لیدی شي، نو دا غافل انسان. ذکر الله پاک فرمایي وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کوم کس چې هغه د رحمان د ذکر نه غافل شو. یعشو، عشا یعشو، قرآن پاک کې لفظ استعمال شوی دی، علماء کرام کوئیږي د مضارع صیغه ده، او جازمه مجزوم دی مضارع، من شرطیه پہ داخل نے جزم اور کڑے دے. جو بھی غافل ہوا او عشا یعشو ویلے کیږي چې شمکور شي سړی، سترګې پټېږي، سترګې پټېږي. مونږ چې واړو د کلي د دیهات خلکو ته دا پته وي، خپلو مشران نه مو اورېدل چې کله لونه وشي غنم چې ولاړ وي دا مړزان په غنمو کې وي، په چې کله لو ختم شي نو دا د پولې شاته د وښو کې پټ وي دا مړز. نو چې مړزمار او ښکاري د مړز تېرېږي په پوله، نو د مړز سترګې پټېږي چې ما ته څوک نه ښکاري، نو زه به هم چاته نه ښکارم، نو ښکاري پې لاس کېږي او روژدي. نو کوم سړی چې هغه سترګې پټېږي، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اپنی آنکھوں کو بند کر لے، یعنی غافل ہو جائے، غافل شو، بس سترګې پټې کړو شیطان یې اوچت.
نقید له شیطان فهو له قرین. مطلب میں دا دی چې مسلمان ته د غفلت ژوند تیرول نه دي پکار. او بیداری د انسان په دوه قسمه ده، یو د مال او د دنیا په حواله سره ده، او یو د ایمان او د دین په حواله سره ده. انتهایی بدقسمتی د انسان دا ده مالم چاته نه دی پرېښول پکار. د خپل مال حفاظت، د خپل کور حفاظت، د خپلو بچو حفاظت دا ضروری دی، لیکن دا نه چې د مال د کور د بچو حفاظت کوي او د ایمان او د دین خیال نه ساتي، هغه دې لاړ شي خیر. دا انتهایی بدقسمتی وي، ځکه چې عظیمه سرمایه د یو مؤمن لپاره هغه ایمان دی. فلسطین کې مسلمانان په دې حالت کې چې د اسمان نه په اور راوري دشمن او یهود، هغه خپل کورونه کې مال هر یو شی سامانونه پریدي، او چې د کور نه اوزي څوک نو هغه هم خوشحاله وي، ځکه چې ایمان ورسره دی. او ما هغه چغې وایي د الله اکبر نارې او تکبیر، ځکه چې الله جل شانه خو ورسره دی، ایمان ورسره دی، دین ورسره دی، مز هغه ورسره دی، هغې نه یې څوک نشي منې کولی. بهرحال عرض مې دا کولو چې خپل وخت پیژندل چې دې وخت کې دا کوم وخت سره موږ مخامخ، دا احساس ضروری دی چې دې ټیم کې مسلمان بیداری، او بیا دغه وخت کې څه کول پکار. دا خبرې زه عرض کوم، او دا د دې وجې چې د انسان زړه په دې وخت کې درد وکړي چې کافر د مسلمان د ګمراه کولو په باره کې څومره دا مکار او عیار دشمن څومره بیدار دی، ویښ دی، او مسلمان څومره غفلت کې دی. او حضرت حذیفه رضی الله عنه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، یو موقع باندې فرمایي چې خلکو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خیر زده کولو، ما به شر زده کولو. دا حدیث په ظاهر الفاظ ته نه دي، لیکن د دې مطلب جدا دی. د شر زده کولو مطلب دا دی چې ما به هغه احادیث اورېدل چې کومې فتنې به یا رسول الله مخامخ کېږي چې د هغې نه ځان وساتو. لکه ته په یو لار باندې ځې او دا لار تا دپاره ناشنا ده او په دې باندې عام چلن نشته دی او ځې پې باندې د شپې، نو ته دا تپوس نه کوې چې په دې لاره کې به زه کوم څیز زما لاسو ته راځي، څه ګټه به د دې لارې نه اخلم. دا تپوس کوې چې په دې لاره کې څه شر خو نشته، څه بندیز او رکاوټ خو ما دپاره نشته دی، زه چې کوم منزل مقصود ته ځم نو زه به په امن باندې تېر شم او که نه. حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي ما به د فتنو باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس، بیا به صحابه کرام دته رجوع کوله، تر دې چې حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه غونې شخصیت چې د فتنو باره کې تپوس کوي نو د حضرت حذیفه رضی الله عنه نه کوي، ځکه چې دا د دغه میدان. او رستو تابعین نور صحابه او تابعین چې تپوس کوي د حضرت حذیفه رضی الله عنه نه دغه تپوس وکول. زما عزتمند دا فتنه دا دې څه شی دغه وخت کې مونږ تر دې وخت حالاتو سره فتنې پیژندل دا ضروری دي، او د دې نه د بچ کېدو صورت څه دی. دا دې سلسله کې تاسو ته یو څو خبرې عرض کول غواړم، ځکه چې بنیادی طور سره دا زده کول انتهایی ضروری. فتنه یو ازمایش ته ویل کېږي، ازمیخ، امتحان. دې ته فتنه وایي چې سړی په امتحان کې واچولی شي. یو امتحان د شکر دی، یو د صبر دی. کله امتحان د شکر وي، کله د صبر وي. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. کوم خوب او کوم لیدل چې مونږ تاسو ته کړیو، تا ته ما خولیو، نو هغه فتنه وه، ازمیښت. والشجرة الملعونة في القرآن، او هغه ونه چې د هغې تذکره ما کړي وه هغه هم فتنه ده، امتحان دی، ازمیښت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهنم تذکره وکړه او بیا یې وفرمایل چې په جهنم کې به یو ونی هغې ته زقوم وي.
دا به خوراک وي د جهنميانو دوزخیانو. د دې مشرکینو د مکې او کافرو د هغه زمانې بت پرستو غیب په بړچ بړچو خاندل. ها ها دته وګوره په اور کې ونه او بوټي څه کوي؟ نو الله جل شانه فرمایي چې دا فتنه د آزمایش ده چې دی منی که نه. ځکه چې کوم خدای هغه اور پیدا کولی شي او ونه پیدا کولی شي، نو هغه داسې ونه پیدا کولی شي چې هغه په اور کې ترقي کوي. په دنیا کې هم الله جل شانه داسې واقعات ښیي. هغه ځایونه چې په هغې کې د ځمکې نه د الله وروځي اور، هغه چې کله ختم شي بند شي د الله په قدرتونو سره بعضې ځایونه کې د هماغه چاودونه شنه بوټي زرغون شي. او ما ته زما استاد وی د مولانا حسین احمد مدني رحمه الله شاګرد مولانا عبدالحنان صاحب زما د کلي رحمه الله، چې موږ دارالعلوم دیوبند کې سبق کوي په هندوستان کې یو پارک موږ طالبانو یو ځل هغه پارک تماشې ته لاړو. په هغې کې یو ونه وه، هغه موږ په خپلو سترګو ولیده، مختلف قسم بوټي د دنیا نه راغلي وو. هغې سره لیکلي وو چې دا خاصیت دی د دې بوټي دا دی د دې ونې دا دی. یو ونه و هغې لاندې یو سړی لګیا دی، یو نغرې غونې جوړ کړی د هغې د جړو د منډ لاندې یو هغې کې اور بلی. مونږ هغه نه تپوس وکړو چې دا اور وایي چې دا داسې ونه ده چې تر څو پورې دې لاندې اور بلیږي نو تر هغې پورې به دا تازه وي، او چې دا اور مړ شي نو دا به مړه وي شي. نو دا په دنیا کې الله جل شانو د خپلو قدرتونو نظارې ښیي. نو قرآن کریم کې الله جل شانه دا وفرمایل چې دا ازمیختو چې آیا دا خلک منی و که نه. بعضې سړی د معجزاتو انکار وکړي، دا د رب د طرف نه ازمیخت امتحان دی. په دې وخت کې قرآن کریم کې بعضې آیات داسې دي چې هغه د معجزاتو متعلق دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث داسې دي چې هغه د معجزاتو متعلق دي. دا کوم خلق چې د نوي رڼا او د طاغوت سرکش د یهود و نصاراو نه متاثر خلق دی، د هغې په صحبت کې ناستي، نو هغې چونکې نه مني نو دی د هغې تعویل شروع کړي. حالانکې داسې کارونه چې هغه معجزه ده، خرق عادت دی، ناشنا کار دی، هغه د پیغمبر په لاس باندې څرګندېدل. الله جل شانه قوي ذات دی، قدرت والا دی، هر څه د هغه په قبضه قدرت کې دي، هغه هر څه کولی شي. نو به هر حال فتنه آزمایش تم وي. فتنه دې تم ویلی کېږي چې حق او باطل مشتبه شي. حق او باطل مشتبه شي. حق هغه به تا ته باطل ښکاري او باطل به حق ښکاري. دا انتهایی خطرناک قسم دی د فتنې، ځکه چې حق انسان ته باطل ښکاري، رښتیا ورته دروغ ښکاري، حلال ورته حرام ښکاري، جایز ورته ناجایز ښکاري، روا ورته ناروا ښکاري، د کولو کارونه ورته د نه کولو کار ښکاري، د خدای مرضیات او د خوښې کار ورته مکروهات په شکل کې ښکاري، نو دی به د هغې نه ډډه کوي. او باطل ورته حق ښکاري، مشتبه بشي. حرام هغه به ورته د حلال په صورت کې ښکاري، د کولو کارونه د نه کولو کارونه هغه به ورته د کولو کار ښکاري، دی به د هغې ارتکاب کوي او دغسې به دی د فتنې مبتلا شي. نو یو فتنه دا ده چې د حق او د باطل اشتباه، حق به د باطل سره مشتبه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته تعلیم ورکړی دی، هغه دا چې یو خو د الله جل شانه وحی هغه کلک ونیسئ، کتاب الله، سنت رسول الله، او دویم به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا غوسته، اللهم ارنی الحق حقا وارزقنی اتباعه وارنی الباطل باطلا وارزقنی اجتنابه. یا الله ما ته حق د حق په صورت کې وښیه او د حق اتباع مې نصیب کې، او باطل راته د باطل په شکل صورت کې وښیه او د باطل نه مې اجتناب نصیب. سړی دا دعا کوي بیا الله جل شانه دعاګانې قبلوي. نو دویم قسم ده. دریم فتنه دا ده چې ګناه عام شي، کثرت معاصي، ګناه عام شي. بعضې ګناهونه به داسې عام شي، دا بیا فتنه په دې وخت کې ده چې هغه ګناه ده او هغه ټول خلک کوي، نو بیا دې چې منې کوي نو دی وایي سړی ټول خلک یې کوي. نن سبا دا دلیل عام دی، ټول خلک یې کوي. ګناه دومره عام شي چې هغه بیا
گناہ کاری نه کثرت کولو د وجه ټول خلک کوي معاشره کې ټول لګیا دي تماما نه کې او یا ته په منبر باندې د دې متعلق خبره کوي په دې کې ټول خلک لګیا دي نو د خلکو د یو کار کولو سره هغه ګناه جایز کیږي نه. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اگر آپ نے زمین کے اندر بسنے والوں میں اکثریت کی اطاعت کی ان کا کہا مانا آپ معاشرے اور سوسائٹی کے پیچھے چلے اور اکثریت کے پیچھے چلے یضلوک عن سبیل اللہ تو یہ اللہ کے راستے سے تجھے ہٹائیں گے گمراہ کریں گے. دا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته دے آخو دا اللہ رسولو آخو پیغمبرو اغی خود معمولی یعنی بیزای کار کولنا اللہ پاک محفوظ ساتلو دا غی په واسطه دا امت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته وینا دا. نن سبا تاسو وګورئ مسلمانان هغه د کفر او د شرک او د یهودیت او د عیسائیت په مقابله کې انتهایی کم دي لږ دي. نو د ټوله دنیا کې چې څومره کافران دي هغه چې کوم اعمال کوي نو دا به دې سره جایز شي چې یو سړی دا وایي چې اکثر خلک دا کار کوي. دا یو غټه فتنه ده. کله کله داسې وي چې مثلا عرب زمونږ دپاره دلیل او حجت وګرځي. یو سړی ته شوی دا کار ټیک نه دی وایي سړی په سعودي عرب کې ما لیدل چې کوي عرب یې کوي هغه خو د قرآن پاک نه ښه واقف دي د هغې ژبه عربي ده نو دا څنګه ګناه شو معصیت شو ځکه چې هغه نو دا فتنه ده د الله جل شانه. الله جل شانه تا ګوري چې ته په هغې پسې دی او که د الله او د الله رسول وینا پسې دی قرآن کریم پسې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو پسې دی. نن سبا خدا عربوں نے یو بل چغم لگی هغه ته اتحاد ادیان ویلے کیږي. دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں بستی ہیں ساری کی ساری ایک ہیں. مسلمان یہودی عیسائی ہندو مت اور یہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ایک سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی. اور بھائی بھائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امن سے رہیں بلکہ اس کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ سارے دین ایک ہیں چاہے اس پر عمل کریں یا اس پر عمل کریں. دا صفا کفر دے کفر بواح دے. بیا د قرآن پاک دا الله جل شانه د کلام او پاغه کې د دې خلکو په باره کې وینا چې غي هلاک شول څوک په دې ګناه کې مبتلا او څوک په دې ګناه کې مبتلا او څوک په دې ګناه کې مبتلا او چا د بوتانو پرستش کولو چا د انور او ستورو پرستش کولو د دې وینا مطلب څه شو قرآن کریم. نو عرض می دا کول زما عزتمندو چې دا فتنه د یو ګناه عام کېدل یا یو خاص علاقه کې یو ګناه کېدل د دین ځان ساتل پکار دي. د ګناه اکثر خلق د ګناه ارتکاب کول تا د پاره د جایز کېدو حجت هرگز نه دیتا نه به الله جل شانه په ورځ د قیامت تپوس کوي. قرآن کریم کې دغه دي چې کوم خلق په چا پسې روانو په ګناهونو معصیاتو کې نو جهنم کې به د دې جګړې هغه تابعین و متبوعین ته وایي هغه واړه خلق به هغه غټو ته وایي هغه کمزوري به هغه مضبوطو ته وایي چې ستاسو د وجې مونږ ګمراه شو هغه به ورته وایي مونږ خو تاسو په زور نه وای روستی تاسو به نه خطا کېدی بیا به الله جل شانه ته فریاد کوي چې یا الله د دې د وجې مونږ خطا شو. الله پاک به ورته فرمایي تاسو ته ما سر سترګې درکړې تاسو هلته ولې سوچ نه کولو. عقل هر یو انسان ته الله جل شانه ورکړی دی دې سوچ وکړي چې آیا زما رب دا وینا کوي دا کوم چې زما ته زما قائد او زما لیډر او زما جماعت کوي. نو درېمه فتنه په دې شکل کې چې ګناه عام شي. څلورمه فتنه د مسلمانانو په خپله کې جنگ وي یو مسلمان د بل مسلمان سره یو کورنۍ د بل کورنۍ سره یو خاندان د بل خاندان سره یو قبیله د بل قبیلې سره. دا هم فتنه ده دې نه ځان ساتل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار قالوا یا رسول الله هذا هو القاتل فما بال المقتول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله دوه مسلمانان وسله راوالي خپل کې یو بل سره جنگي دا هغه زمانه وسله توري وي او نن سبا وسله ټوپک او تماشه ده یو بل سره جنگيږي فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. نو دا قاتل او مقتول دواړه په جهنم کې دي دواړه په جهنم کې.
صحابه ورته کو چې یا رسول الله دا یو هو قتل کړي دی سړی وجلې دی دی په جهنم کې دی نو دا بل هو قتل شو دی ولی په جهنم کې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دیم په هغه پسې ګرځېدو وسله د سره مو او هغه پیډومبې شو دی ځکه په جهنم کې دی اوس چې دومره پوخ عزم کړی دی اراده یې پخه کړې ده او وسله ځان سره اغشتې ده د هغه په قتل پسې ګرځي هغه پیډومبې شو نو دیم په جهنم کې دی هغه په جهنم دا فتنه ده فتنه څنګه ده دا قاتل او مقتول به د چا رور وي د چا به زوی وي د چا به پلار وي د چا به تربور وي د چا به ماما زوی وي د چا به ماما وي د چا به عزیز وي د چا به گاونډي وي د چا به سی د چا به د قوم سړی دی وایي دا زما پلار دی دا زما رور دی دا زما د تره زوی دی دا زما د قوم سړی دی زه به د سره ودرېږم دا فتنه ده اوس الله جل شانه تا ګوري چې ته دغه وخت کې هغه سره ودرېږې او فتنه کې ځان شاملې او که نه ډډې ته کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی وخت کې چې کوم پروت سړی دی لیٹا ہوا وہ بیٹھنے والے سے بہتر او چې کوم ناست دی هغه د ولاړ کس نه بهتر دی او چې کوم ولاړ دی هغه طرف ته فتنې طرف ته راتلونکي نه بهتر دی او چې کوم روان دی هغه د جنګېدونکي نه بهتر دی یعنی په کار دا ده چې انسان په هغه ډومبني حد باندې عمل کوي چې بس په کور کې کښېني بې غیرته او ملامته او دله د اوس دا به ټول خلق وایي ځکه چې دی په هغې کې شریک کېږي نه لانکې ډینګړې هر قسم کنځلې به کوي لیکن که ته خپل ایمان او دین بچ کول غواړې او د الله جل شانه رضا او خوشنودي حاصلول غواړې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشادات او فرامینو عمل کول غواړې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائیں کونو احلاس بیوتکم اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ د خپلو کورونو درې جوړې شي درې دا تاسو په ناسي په دې جماعت کې قالین دی دا قالین 2 کالو شول چې یو ځل چوله شو بیا مونږ اوچت په پوډو کې خو بیا هغې نه پس چې کوم دی نو 2 کالو شول چوله شوی دی هماغسې پروت دا نه خوځي نه دی غولي پورې دا قالین ځي نه سو غونډۍ دا نښتی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتنې په وخت کې د هغې نه د بچ کېدو دپاره تشبیب دې سیز سره ورکړه چې تاسو د خپلو کورونو درې جوړې شئ چې څنګه هغه نښتې ده بعضې کارپېټ د لاندې بعضې خلک ګونو لګوي شریش هغه ورسره نښتئ داسې وګورئ دومره به حرکت نه کې دغه وخت نو یو دا ده چې په خپله کې مسلمانان په جنګ شي دا عظیمه فتنه ده بیا بعضې احادیثو کې د فتنو مختلف علامات ښودلی شوي 2 قسمه علامات زه بیانوم یو دا چې هغه علامات چې کله ښکاره شي نو بیا به د چا خبره هم په چا باندې اثر نه کوي او یو د هغې نه مخکې اول هغه عام علامات بیانوم بعضې حضرات علما کرامو په دې باندې کتابونه لیکلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې د فتنو تذکره راغلي ده حضرت حذیفه رضی الله عنه یو حدیث مبارک کې 72 دعا یا فتنې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کړي دي هغې کې یو څو دا دي ړومبی ده چې د مکې مکرمې خېټه به وشلېږي مکې مکرمې خېټه شلېدل دا دي کوم حضرات چې حج عمرې ته تللي نو هغوی سرونګان لیدلي دا سرونګان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې دا شی ووینئ نو دا د فتنو د راتلو وخت دویم داسې عمارتونه په مکه کې جوړ شي چې هغه به د غرونو نه اوچت وي هغه شی ولیدی د خانه کعبې سره متصل برج الساعه غړیال ټاور هغه دومره اوچت دی چې د دنیا په عظیم ترینو کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بغار حرا کې مبارک ناست نو خانه کعبه به لیده په خپل سترګو د هلته نه به ښکارېده اوس دومره اوچت بلډنګان دي چې خانه کعبه د هغې پناه ده ښکاري نه دا د فتنې علامه ده مزونه به خلک ضایع کړي مزونه ضایع کېدل لا دي چې یا د سره کوي نه څومره خلک داسې دي چې هغه په معاشره کې شته لیکن مزد جومات ته نه راځي دویم ضایع کېدل لا دي چې د مزد آدابو به خیال نه ساتي مزد مې وشو که ونه شو فاسد او صحیح د دې به خیال نه ساتلی کېږي بل خیانت چې کوم دی نو هغه به ډېر زیات شي بلکې دې حد ته به خیانت جوړ شي چې خائن سړی به خلک امین ګڼي بولي او امین سړی به خائن بولي چې کوم سړی خیانتګر دی وایي چې دا د دنیا ښه سړی او چې کوم سړی
امین دی امانتدار دی هغه به وایي چې دا خائن دی الټه معامله به شروع شي سود به عام شي سود نن سبا سود داسې دی چې پوره نیټ ورک دی د سود په دنیا کې خور دی تاسو ته پته ده بینکنګ د سیسټم او نظام په ذریعه او بعضې احادیثو کې علامات دا دي چې سود به ته تجارت ویلې کېږي چې دا تجارت دی سوداګري د سړی دا خلک بیپار کوي تجارت کوي دام تجارت دی ګټه او تاوان دی دروغ ته به حلال ویلې کېږي دروغ حلال دي معاشره کې نن سبا دروغ یو عام رواج دی او دا د معاشره او د سوسایټۍ زینت ګرځېدلی دی بله نښه د فتنو د زمانې چې اوچت بلډنګان او پلازې به جوړېږي هغه وخت څرګند شوی دا مخکې نه بله دا چې انصاف به بالکل نه وي خلک به په انصاف پسې ګرځي انصاف به چېرته د دارو دپاره هم نه میلاوي بله نښه دا ده چې ریخمین لباس به زنانه اچوي ریخمین ډېر زیات او سړي به هم نری لباس ریخمین لباس اچوي یو حدیث کې راځي چې زنانه به داسې لباس اچوي چې بدن بې په هغې کې ښکاري رب عاریات کاسیات عاریات فی الآخرہ بہت ساری ایسی عورتیں جنہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے ننگی ہوگی دا سی زنانا چې غیب لباس چولے لیکن دا آخرت په لحاظ سره بدا بربند اوس دومره کمقلی خزی چې د فیشن دپاره په دې یخنۍ کې په جمی کې چې سخت جمی تیر شو جالدار لباس ځکه چې شیطان پکې ننوتی دی هغه ورته وایي چې داسې بربند لباس واچوه نو دا د فتنو د نښه ده چې دا د فتنو دور دی دغه وخت کې د الله نه پناه غوښتل پکار ظلم به عام شي ظالم به په مظلوم ظلم کوي مال غشتل امانت کې خیانت کول ځمکه غصب کول ځمکه د یو ده قابض به پې بل سو ځکه چې هغه کمزوری دی ظلم به عام شي دغسې غټ غټ حکمرانان هغه به په خپل رعایا باندې دې دپاره و چې هغوی ته انصاف ورکړي هغه به ظلم دی بله نښه دا ده چې کثرت طلاق به ډېر واقع کېږي پخوا یو زمانه داسې وه چې په هغې کې به طلاق عیب ګڼلی کېده نو طلاق به ډېر واقع شي طلاق به آسان وي بس ښځې ته به فورا طلاق ورکوي یا به ویده شي دا هم ټیک نه ده چې د یو ښځې خاوند په خپله کې کور سمې نه خوري نو دی طلاق هم نه ورکوي او ساتي هم نه ښځه کوي هم نه او پریدیم نشي د بل چا سره نکاح دا ظلم دی قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ اگر تم نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے تو اچھی طریقے سے رکھو اس کی زوجیت کے حقوق ادا کر لیا کرو اور اگر تم نے اسے چھوڑنا ہے تو اچھی طریقے سے چھوڑو خوشی کے ساتھ دشمنی ته مه جوړو چې پریدی نه به سم طریقې سره پرید او چې دلته پریدی نه بیا تر قیامت پورې دشمنان شي دی یو بل دواړه کور نو بهرحال طلاق با عام شي دا د قیامت نښه ده ناڅاپي مرګونه به ډېر زیات شي ناڅاپي مرګونو کې دام ده چې د زړه دوره یې راله هټ فیل چې ورته مونږ وایو په زړه باندې دوره راله لږ ساعت مخکې روغ رمټو روانو په بازار کې مست رالو مزې وکړو لاړو کور کې وایي مړ شو او ناڅاپي مرګونو کې دام داخله ده چې چا وویشت دلته نه روغ رمټ پاسېدو چا وویشته پته یې ونه لګېدی چې چا ویشته او ناڅاپي مرګونو کې دام داخله ده چې دماکې به داسې عام کېږي چې په هغې کې به په یو کور کې په یو وخت باندې شل 50 کسان په یو ځای کې مري لکه نن سبا چې کوم ځای کېږي تاسو ته پته ده فلسطین په مسلمانانو باندې اور ورېږي دا حادثاتي او ناڅاپي مرګونه دي کوم خلک چې رذیل خلک دی هغوی به په معاشره کې داسې روان وي چې سر به اوچت نیولی او شریف خلک به انتهایي لاندې سپک شي هغې ته به خلک سپک ګوري او نیچو خلکو ته به اوچت کتی شي امیران او وزیران بادشاہ او وزیر یعنی غټ خلک هغه به دروغ وایي حالانکه هغوی ته د دروغ ضرورت نشته هغه به دروغ وایي امیر سړی به دروغ وایي وزیر به دروغ وایي حکمران به دروغ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې 3 کسان داسې دي چې الله جل شانه به هغوی سره په ورځ د قیامت خبرې هم نه کوي نه به ورته ګوري نه به یې پاکوي او هغوی دپاره درناک عذاب په هغې کې یو هغه بادشاه دی هغه غټ سړی دی چې هغه کذاب دروغجن وي دروغ هسې هم حرام دي لیکن دته خو د دروغ نه ځان بچ کول اسان دي دی دروغ ولې وایي دی خو مجبور نه دی او دویم چې کوم دی نو دا هغه کس دی چې هغه بوډا وي او زاني وي
بوډا وي او یا کاله عمر دی او د زنا کې مبتلا دی، ولی د ده قوا د ده طاقتونه زنا اسم حرامه ده او دغه وخت کې خو دی چې کوم دی نو اعضای کمزور دي، لیکن سره د هغې دی د فحاشۍ نه او بد عمل نه اوړي، دا د خدای ډېر بدي شي. دریم هغه فقیر چې هغه متکبر دی، فقیر دی، مال ورسره نشته، پیسه ورسره نشته، لیکن سره د هغې دی تکبر کوي، لویګر دی، دا سړی د خدای ډېر بدي شي، ځکه چې د سره د تکبر دی څه شی، تکبر اسم حرام دی او بیا دی ولي کوي، مالدار ته هم نه دی روا، حرام دی، دی د خدای ډېر بدي شي. د سره به الله جل شانو په ورځ د قیامت خبرې نه کوي دی خلکو سره، هغه خبرې ته مراد دي چې کومه د نرمۍ او د مزې خبرې وي د خوند، او الله جل شانه به ورته ګوري نه نظر رحمت سره، او خدای به پاکوي نه، کوم ګناه چې وا هغه به خدای نه پاکوي او په د پاسه تپلي جهنم ته به یې لوړوي او دی لپاره درناک عذاب دی، هغه د جهنم په شکل کې دی، الله مې دې وساتي. نو یو نښه دا ده چې غټ خلک به دروغ وایي، دا به فیشن جوړ شي. بله نښه دا ده علامه د فتنو د دور چې څومره حدود دي سزاګانې، دا به خلک پرېږدي، عمل معطل وشي، غل بغلا کوي لاس به نه پرې کړی کېږي، زانی به زنا کوي رجن کېږي او سنګساریږي به نه، شارب خمر شرابي به شراب څکي او په هغه به حد نه جاري کېږي، تهمت به لګي په خلکو باندې، بهتان به یو سړی لګي په هغه به حد قذف نه جاري کېږي، دا شرعي سزاګانې به معطل شي. اوس هم عدالتونه شته، سزاګانې شته، لیکن د خپلې خوښې اسلامي معاشره ده او کومې سزاګانې چې الله جل جلاله بس سید الرسل خاتم النبیین باندې نازلې کړي دي چې په هغې سره په معاشره کې امن راځي، هغه سزا نشته. نو دا د فتنو نښه ده. بله نښه دا ده چې په تجارت کې او کاروبار کې و زنانه د سړو سره برابر ودرېږي. دا څه وګوره، یو زمانه هغه وه چې د زنانه کار صرف او صرف د کور د چاردیوارۍ سره دننه و بس، او یو اوس زمانه ده چې باقاعده دا نارې د هر ځای نه راوچتېږي چې سړی او ښځه او سړی د ښځه سړو سره برابر ده په هر میدان کې، حالانکه خدای برابر کړي نه دي او دی برابري، او په هغه صنف نازک مازین د هغې کمقلتوب دی، هغه دی ته خوشحالېږي، په هغې باندې د ماشومانو د پیدا کولو بوج بیل دی او د خاوند د کور د حفاظت بوج په باندې بیل دی، او د ماشوم د پیدا کولو نه پس د هغه د تربیت بوج په باندې بیل دی، او په هغې باندې د حیض او د نفاس بوج بیل دی، ماهواري، دا هر څه بوجونو سره هغه زنانه دا د سړو سره برابر ودرئ. اوس دا څومره سخت ظلم دی چې یو صنف نازک ته دومره کارونه حواله کړي، حالانکه الله جل شانه هغې ته یو محدود کار حواله کړی چې دا د خاوند اطاعت کوي او د خاوند په غیر موجودګۍ کې د هغه د کور حفاظت کوي او د الله عبادت کوي، دا به جنت ته نه غځي، دومره یې ورته ګرانه کړې ده. نو دا په تجارت کې په کاروبار کې ښځه، اوس هر یو سړی چې کوم یو سړي سره څلوغونې پیسې شته دی نو هغه په لور باندې خامخا سبق وایي، ځکه چې دا به کاروبار، په دې کې هېڅ شک نشته چې په معاشره کې د زنانو د بعضې کارونو ضرورت پیښیږي، لیکن دا په مخکې هم ده، د جراحۍ کار، د طبابت کار، د ډاکټرۍ کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم کېدو، زنانو به د زنانو کولو، لیکن د هغې خپلې طریقې وي، خپل میدان او په هغې کې به یې هغه چلونه زده کول. بل د فتنې نښه چې سړي به د ښځو او ښځې به د سړو نقالي کوي. حدیث مبارک کې راځي لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. دا خدای لعنت ته په هغه سړو باندې چې هغوی خپل شکل د ښځو په شان جوړوي او په هغه ښځو باندې چې خپل شکل د سړو په شان جوړوي، هغه ویښته لباس هغه د زنانو د سړو په شان، د سړو د زنانو په شان. سړی دغسې ګرځېدی شي، سړی ته د بورخې د پړوني د څادر په سرولو ضرورت نشته، سړی دی. زنانو هم دغسې شکل اختیار کړي، دا تشبه ده د سړو سره. زنانو ویښته لوی وي، سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب. پاک دی هغه ذات چې سړو ته ښایست په ږیرو ورکړی دی او زنانو ته په زلفو باندې، او زنانه چې کوم دی نو خپلې زلفې او ویښته داسې جتي جوړ کړي لکه څنګه چې د سړي، دا تشبه ده. بلکې نن سبا د هر څه نه ودانګل نو ټرانسجنډر دی که څه شی دی، هغه کیسه شروع شوه
داسې طریقې راووتې چې سړی ځان نه ښځه جوړولی شي، ښځه ځان نه سړی جوړولی شي. په دې پسې شاته یو زور دی چې شروع دا د الله جل شانه په خلق کې تغییر دی. شیطان قول په طور د حکایت الله پاک قرآن پاک کې ذکر کړی دی، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان وہی میں ان لوگوں کو حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے. خدای یو شان پیدا کړی دی، د ځان بل شان غواړي. نو دا زما عزتمند انتهایی آخری حد دی. بس دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د فتنو دور بل په سلام کې به جان پہچانی. یو کس تیر شو په هغه سلام نه، بل تیر شو په هغه سلام نه، بل تیر شو هغه پیژني السلام علیکم، ابو وعلیکم السلام، څنګه یې ښه جوړ. مسلمان دا یوم و دا بلم و او دا دریم چې کوم دی نو په ده باندې سلام ولې واچولو، دی پیژني دا دوی نه پیژن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی سلم علی من عرفت وعلی من لم تعرف. اس کو بھی سلام کیا کرو جس کو تو جانتا ہے اور اس کو بھی سلام کیا کرو جس کو تو نہیں جانتا. چې کله سلام هر یو تکې مسلمان تھا نو په معاشره کې به سلامتیا او امن خوري، او چې سلام خاص شنو سلام بخپله فایده نه کوي، هغه د غرض سلام شو. د آخرت په کارونو سره به دنیا ګټلی کی. جنازې ته به دې دپاره ځي چې قیادت او لیډري ماته میلاو شي. مز به دې دپاره کوي چې شهرت خلک را باندې اعتبار وکړي. تلاوت به د قرآن پاک په بازار کې سایل دې دپاره کوي چې خلک ماته سوال څه شی راکړي. قرآن کریم تلاوت به دې دپاره کوي چې پیسې پرې راجمع کړي. یعنی د آخرت کارونه هغه به د دنیا د ګټلو ذریعه وګرځولی شي. زکات ته به خلک جرمانه او ټیکس او تاوان وي، او چې زکات ورکوي نو تندې به یې تریو وي چې دا را باندې بل مصیبت ده. چې کله دا لوی اختر راځي نو دا کوم خلک چې پیسې د پاسه پیسه کړي د دې په تندي باندې تیار راشي چې بیا لوی اختر را رسو قرباني کول غواړي. زما عزتمندو تاسو ښه خلک یې، الحمدلله موږ مسلمانان یو چې کله روژه راله خوشحاله یې وته، چې کله قربانی راله خو په خوشحاله زړه باندې ورکو، چې په داسې زړه ورکې نو خدای به ستا په مال کې برکت واچوي. چې کله سرسایه ورکې په خوشحاله زړه ورکو، چې کله خیر خیرات چاته ورکې نو پرون تندي باندې ورکو. ان شاء الله په دې کې به الله جل شانه برکت اچي، دا مال به ستا خدای سیوا کوي. دوست به خلک نږدې کوي او پلار به د ځان نه لرې کوي، او د پلار به نافرمانی شروع شي. د پلار به نه مني، د دوست او د یار او د ملګري به مني. او مور سره به بد سلوکي کوي، مور به خفه کوي، مور ته به سپک او بد رد وایي، او د ښځې به اطاعت کوي. دا د قیامت نښه ده، او دا غټه نښه نن سبا په کورونو کې عام څرګند شوي. کومې ښځې چې هغه ډمې دي، ډمتوب کوي، سندرغاړي، د هغې به خلک تعظیم کوي، هغې ته به خاص نشست جوړوي او ډېر په غټ پروګرام سره به هغې ته دغه ورکوي، ځای ورکوي، د هغې به احترام او تعظیم. دا شی نن سبا شروع شوی دی په حکومتونو کې. حکمرانان د هغه ملکونو نه چې کوم د کافرو ملکونه دي، د یهودو د پیرنګیانو، زه خو تفصیل راته نه دی معلوم، لیکن کله کله داسې تر غوږو مې خبر راورسي نو هلته نه د پروګرام دپاره دا ښځې راغوستی شي، او بیا حکمرانان د مسلمانانو هغې د دې خبرې اهتمام کوي. دا د قیامت د فتنو د دور غټه نښه ده چې دا د فتنو زمانه ده. او دا به کثرت هم وي د داسې ښځو. کثرت نن سبا په دې لحاظ سره شو، تاسو وګورئ مخکې خو چې هر څه وو ټي وي او وي سی آر، نن سبا په هر جیب کې موبایل پروت دی. دا د ټي وي او د وي سی آر پلار دی. هغه څیزونه چې هغه په ټي وي او په وي سی آر کې چا نه شو کتی نو په دې سمارټ موبایل کې دا هر څه کتی شي. او په هر جیب کې په هر کور کې دغه د ډمتوب والا ښځې دا راورسېدې راننوتې. دا بالکل آخري حد دی د فتنو د راتلو دپاره. الله دې مونږ وساتي. د پولیس والو به کثرت. مسند احمد ابن حنبل کې مې دا حدیث کتو، زه حیران هلته حدیث کې الفاظ راځي چې کوړې کومې خلکو سره وي، نو پخوا به پولیس والا سره کوړې وي، لاس کې چابک به په هغې به خلک شړل جمع کول به.
او نن سبا ټوپک دی د هغې په ځای کې پولیس والا به کثرت وي. او عجیبه دا ده چې څومره پولیس والا کثرت سیوا کېږي نو دومره د امن اطمینان او سلامتیا هغه ناپید شو، هغه وځي د من. بهرحال حدیث مبارک کې دا علامه ذکر شوي. قرآن کریم به داسې اورېدی شي او داسې به د هغې انتظام کېږي لکه د نغمې په شکل باندې. الله دې مونږ وساتي. نن سبا تاسو به خیال کړئ نعت او حمد چې ویلی کېږي نو په دې موبایلونو کې د هغې سره داسې آواز وي چې هغه لکه ستار باجه چې غږېږي، ټنګ ټونګ آواز وي وسه. او دا آوازونه په جماعت کې په محراب او منبر باندې موبایل پروت دی، لوډ سپیکر ته په هغې کې ویلی کېږي، هغه آواز سره هغه ټنګار خیږي. ته د لرې نه دا فرق نشي کولی چې دا چېته څوک سندره وایي که د قرآن پاک تلاوت کېږي. الیاذ بالله. زه یریږم په دې باندې چې دا خبره چېته کفر ته ونه ځي، ایمان سلب کېږي دې سره، ځکه چې دا د الله جل شانه کلام سره که دا شی جوړ شو نو دا حتق دی د هغې توهین، نو دا فتنه ده. د دې امت آخري خلق حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي هغه په اولینو باندې بد وي، سپک بوي، لعنت به پیسته. تلعن آخر هذه الامه اولها. آخري خلق به په اول باندې، دا مونږ آخر کیو. اول څوک دي؟ صحابه کرام، تابعین، ائمه مجتهدین، محدثین، فقها، او مخکې چې کوم اولیاء تیر شوي دي دا رسته خلق براشي په هغې باندې به بد او سپک. اوس بعضې خلق شته دی تاسو سره په معاشره کې لنډ پاتې کېږي چې هغه صحابه کرامو باندې لعنت استي. الیاذ بالله. ابدرس په کور کې ما په کمره کې یو درۍ پرته وه، درۍ. هغه درۍ ته ما خیال وکړو نو هغه د ناستې شی دی، درۍ خو لاندې خلک اچوي، نرۍ درۍ وه، قالین نو، په هغې کې ګلونه ملونه و، په هغې ګلونو کې د حضرت عمر رضی الله عنه نوم صفا جوړ شو. صفا عین میم را، ښه خوشخطه. خو هغه د ګل سره بیا یو کړی و، یو ځای کړی او ځای په ځای و هغه. بس ما ته هغې خوند را نه کړو، هغه مې غونډک ادرۍ بازار ته لاړم، د هغې په ځای مې بله راړه او هغه مې چې چاته ورکه نو هغه ته مې وویل چې دا په ځان د پاسه اچو، دا لاندې ما اچوه، په ځان د پاسه یې اچو. یعنې دې حد ته خبره. موږ په کراچۍ کې طالبان او سهراب ګوټ سره خوا کې یو علاقه د هغې ته نن سبا ګلشن عمر وایي، او دا ګلشن عمر مخکې دا نوم نو، هغه وخت جوړ شوی دی. موږ په درجه ثانیه کې سن 1982 خبره ده چې هغه ټایم کې سهار خلک مستتلو مسلمانان موږ نه چې واپس تلل رڼایي شوه چې ویې کتل نو په لاره کې کاغذونه پراته دي، په هغې کې د حضرت عمر رضی الله عنه نوم دی، ځای په ځای نستی شوي دي چې خلک پې خپې کېږي. یعنې د زړه بړاس، بغض، کینه، حسد د صحابو سره هغه لعن تان خو پرېږده دې حد ته دی چې په دې هم سود نه کېږي. نو بیا چې دا خلک په دې باندې خپې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تسپک، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تسپک، دا هم په معاشره کې پاتې کېږي. دا د قیامت نښه ده او د فتنو دور دی. دا الله جل شانه دې مونږ د فتنو نه وساتي. بیا بعضې خلک داسې دي چې هغه تابعینو پسې بد، ائمو پسې بد. امام ابو حنیفه رحم الله پسې سپک ویل تر دې پورې چې د شرک نسبت کول. امام ابو حنیفه رحم، امام شافعی رحم الله، امام مالک رحم الله، دا امامان د دې خو په امت باندې احسان دی، دیني وته په آسان شکل کې وړاندې کړي او دای د ځان نه یو خبر نه کړي. دای پسې دلایل دي تراشه مدرسه کې کینې چې تا ته پته ولګي. تا خو یو حدیث چرته په کاغذ باندې یا په اخبار په ټوټه باندې کتلې او چې زه په هغې باندې عمل کوم. او دلته کې دې حضراتو چې کوم نینو زړه شین شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د یو مسلې متعلق 10 یا 15 یا 20 غټو راغونډ کې او په هغې باندې عمل کړی دی چې د دې حیت او کیفیت څه دی، حالت یې څه دی. بیا یو مسله رایستي ده په آسان شکل باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغلو، ابو داود کې حدیث وی چې رمضان کې په روژه کې زه خپلې بیبي سره لاس لګولی شم، ښکلولی شم. وی فرمایل چې نه. بل کس رالو، هغه تپوس وکړو، همدغه سوال یې و،
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو هغه ته اجازه ورکو. چا تاسو کو چې یا رسول الله تاسو یو ته اجازه ورکو بل منع کو. وی چې ځکه چې دا کوم چې منع کو دا سړی ځوانو او کې دې شي چې دې په جما کې واقع شوی وي او چې کله نهار رمضان کې جما و کې نو دا خو غټه لوی ګنام ده او کفاره پر راځي او دا بل بوډاو. اوس دواړه حدیث دي مونږ ته خو د شان ورود پته نشته چې دا واقع سوا زمونږ مخې ته صرف دا حدیث پروت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی رالو ته تاسو یو کدای منع او بل کسرالو هغه ته اجازه ورکړه. نو اوس په کوم باندې به عمل کې دا د ائمه او د مجتهدینو کار دی په امت دا احسان دی. دا فرق په دې کړی دی که چېرې یو سړی داسې چې د هغه په خپل نفس باندې قابو نه ام المؤمنین نه چا تپوس وکړو ام المؤمنین نه چا تپوس وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې آیا په روژه کې په رمضان کې تقبیل کړی دی بیبي ته لاس وړی دي داسې وی فرمایل چې او خو دې سره جواب دا ورکو هغه ډېره ذهینه وه ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ صلی الله علیه وسلم. تاسو کې څوک داسې دي چې د هغه په نفس باندې کنټرول او قابو شته دی لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نفس باندې قابو او دا طاقت دی اعصابي لحاظ سره. دا پهلواني نه ده دې ټیم کې چې بیا بیا سړی ځي. دا قوت دی او طاقت دی چې د سړی نفس کې تقاضا د جما راپورته کېږي او دې ځان وساتي. پهلوان سړی دا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعصابي لحاظ سره انتهایی مضبوط ځکه یو فرمایل چې تاسو کې څوک داسې کېدی شي. نو بهرحال ام المؤمنین وته دا جواب ورکړ. نو داسې خلک به راشي چې هغه په اولنو باندې لان تان. امام بخاری رحم الله کتاب لیکلی دی په هغه داسې کړي دي او داسې کړي دي. و بخاري پتا کې خو ډېرې ګوتې دي ډېر در کې چلونه دي سپک وی. اول امت باندې به آخري خلک راځي او په هغې باندې به سپک وي. حالانکې ټول امت په تواتر سره د هغې په کتاب باندې عمل کوي را روان دي. دا ټول ناپوه او پوه چې کوم دی نو اوس ته رالی دا د قیامت نښه ده او دا د فتنو علامه ده. دغه وخت کې ځان ساتل پکار دی خپل ایمان حفاظت پکار دی. بل دا چې سرکاري خزانه هغه به خلک لوټي لکه مال غنیمت. سرکاري خزانه به لوټي. تاسو په خپل ملک کې وګورئ زموږ په ملک کې کوم یو نعمت نشته فصلونه نشته. د دنیا نه بهترین فصلونه دا ځمکه کوي. د صوبه سره ځمکه لږه ده د پنجاب ځمکه ډېره زیاته ده. باغات کم دي. د دنیا په میوو کې بهترین لذت او خوند د زمونږ د ملک د میوو دی. دا پکې شته. BRT ستاسو په دې پېښور کې چلیږي. په نورو ملکونو کې داسې بسونه چې چلیږي نو هغه سیټ بای سیټ وي او بیا هم هغه په ګټه کې وي. او زمونږ BRT سیټ بای سیټ نه د سیټ بای سیټ نه علاوه په 15 چنده په هغې کې زیات خلک ناست وي. زه پکې نیم دلې تر اوسه پورې او ما ته چا وویل چې هغه در چک وي پکې ډک وي او هغه بیا په تاوان کې روان. PIA زمونږ په تاوان کې روان. زه 15 کاله مسلسل په ریل کې په ټرین کې ما سفر کړی د کراچۍ. په هغې کې په نورو ملکونو کې ټرین ریل ګاډی په هغې کې سیټ بای سیټ خلک ناست دي. یو کس به ولاړ نه. دا دستور دی ځکه چې خلکو ته تکلیف وي. ګاډی دیکه خوړی شي په هغې کې به سړی وغورځېږي مات ګوډ بشي. نو هلته کې قانوناً په دې باندې جرم دی. لیکن په پاکستان کې په یو ډبه کې د 440 کسانو په ځای باندې 1.5 کسان ولاړ. ما خپل سترګو باندې سیټ څومره کسانو اغشتی دی او ولاړ پکې څومره دي. دا پکې کراچۍ پورې ځي. لیکن سره د دې ټرین او ریل په تاوان کې دی. دا ولې په تاوان کې دی؟ دا همدغه خبره ده چې سرکاري خزانه به خلک لوټي. نر به هغی بلکې دې حده پورې خبره راغلي دا چې سرکاري ادارې چې کوم د ګټې وي هغه اوس چې کوم دی نو پرایویټ ادارو باندې خرڅېږي په هغې بولي لګي دي دپاره چې دا پیسې نقد لاس ته راشي چې دا زر په جیب کې واچي. نو زما عزتمندو دا د قیامت نښه ده. دا د فتنو علامه ده. په جوماتونو کې به اوازونه اوچت وي. الحمدلله دارالایمان کې په دې جومات کې شور شغرب ني. دلته چې کوم رونه راځي الحمدلله ثم الحمدلله. الله جل شانه تاسو د هرې فتنې نه د هر شر نه وساتي. زړه مو دعا کوي په آرام باندې په قلار باندې بغیر د یو بل سره د خبرو نه. هر یو سړی راځي څوک په نفلو کې ولاړ دی څوک سنتو کې ولاړ دی څوک د قرآن پاک تلاوت کوي څوک درود شریف وایي. چې د کور نه را روانېږي نو په ښه اراده باندې را روان. او نن سبا د عامو جوماتونو حالات تاسو نه پټ نه دی.
د سړي زړه نه غواړي چې دې جومات کې مې موضوع کې نفل به څنګه کې تلاوت به څنګه کې جومات خو د دې دپاره و چې ته هلته کې لاړ شي نو چې د کور نه خپم راشي جومات ته نو جومات کې به دې سکون او زړه به دې یخ شي. او دلته اکثر حضرات زه اورم ملګري راته وایي په سوونو کسان دا وایي چې راشو دلته کې نو زمونږ زړه داسې شي چې زړه مو باغ باغ شي زړه مو خوشحاله شي بیا مو زړه نه کېږي چې جومات نه ووت. د دې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې جومات دا صرف او صرف د الله د بندګۍ دپاره او د عباداتو دپاره استعمالي. د قرآن پاک تلاوت ذکر الله مز نوافل دا سیزونه دپاره استعمالي خبرو دپاره نه. او دا د قیامت نښه ده چې په جوماتونو کې به آواز یو ځینې به آواز وکړي ملا صاحب وخت شوی دی که نه بل به وایي چې دا ټیم بدلی نه هر یو به ځان نه مشر جوړ کړي. حالانکې دا کار خو تقسیم وکړه یو انتظامی امور دي هغه کمیټۍ ته یو څو کسانو ته حواله کړي یا د جومات متولی او دویم قسم دینی امور دي مذهبي هغه امام ته پرېږده په هغې کې ته ګوتې مه وه. لیکن دغه زمونږ خرابې دی چې هر یو کس خپله ذمهداري په خپله نه پورته کوي دا بل په هغې کې ګوتې وایي دې سره ورانې راشي معاشره کې فساد راشي. رشوت ته به د هدیې نوم ورکړی شي رشوت چې غلي وي به دا هدیه ده حالانکې رشوت حرام دی. رشوت هغې ته ویلی کېږي چې د کار استو دپاره د منصب د وجې نه تا ته درکړی شي تا هغه منصب باندې تا ته درکړي. اگر که رشوت ورکوونکې اخیستونکې د دواړو خوښوي دا بیا حرام دی ځکه چې دا د خدای حق دی. زنانه مخکې تېره شوه یو خو به لباس بربند وي بل ویښته به یې داسې وي د اوښ د کوب په شان دې ځای کې به یې دا ویښته داسې اوچت شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا نښې ذکر کولې نو هغه ټیم کې صحابه حیران وو چې د دې مطلب څه دی چې عورتوں کے بال کوہان نما ہوں گے د اوښانو د کوب په شان به د زنانو ویښتو چا دا پیژندل نه چې دا به څنګه وي. د الله رسول قیامت ته نږدې را روان وخت داسې ویني لکه څنګه چې سته په آینه کې خپله څیره ویني لکه چې هغه باندې وحي راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امت مونږ خبر کړي یو چې ګورې دا فتنې دي نه ځان ساتي. او بیا دا دوه څیزونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې د ښځو متعلق ذکر کړل نری لباس او د ویښتو دا انداز او بیا عطر استعمالول او بازار ته وتل نو وی فرمایل چې دا ښځې زانیات دي زناکارې دي په دی د خدای لعنت دی په دی باندې د خدای لعنت. الله جل شانه دې معاشره زمونږ پاکه کړي د دې خبرونو د خدای وساتي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله داسې حالت شروع شي نو نور قومونه به د مسلمانان داسې خوري لکه په دسترخوان باندې چې خلک نوړی اوچتوي. صحابه ته تپوس وکړو چې یا رسول الله دا به کمزوري وي مسلمانانو تعداد به لږ وي نو ورته وفرمایل چې لږ به ني لیکن په تاسو کې به وهن پیدا شي وهن. بیا صحابه ته تپوس وکړو چې وهن څه شی دی اوس اشکال لا دی چې وهن معنا کمزورتیا او صحابه خو عربو نو هغوی دا د دې ټکي معنا نه پیژنده نو جواب یې دا دی محدثین وایي چې معنا یې پیژنده لیکن تپوس یې دا کولو چې دا وهن او کمزورتیا به د صحابو په خلکو کې چې راځي نو په کومه لار به راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه څیزونه ذکر کړل حب الدنیا وکراهیت الموت د مال سره د دنیا د سامان سره څیزونو سره محبت او د مرګ سره نفرت او کرکه. حالانکه صحابه کرام چې مرګ راغله بیا به خوشحالېدل ښځه به ورسره ناسته وه او صحابي به د ځنکدن حالت شروع کېدو نو ښځې ته به وایي چې ته ولې ژاړې. حضرت ابوذر رضی الله عنه حضرت بلال رضی الله عنه لاس پې وي ټوکړي ټوکړي په جنگ کې د دشمن د لاسه به شهید شوی او بیا به آخري سلګۍ وي نو بیا به خوشحاله او خاندل وي چې چا به تپوس وکړو ولې وی غدن نلقى الاحبه محمدا وحزبا غدن نلقى الاحبه محمدا وحزبا کل ہماری ملاقات اپنے دوستوں سے ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اور ان کے دوسرے ساتھیوں سے بھائیوں سے ہوگی. زمونږ ملاقات هغوی سره کی او اوس د مرګ نه کرکه محسوسي نفرت چې د مرګ خبره چاته وکړې که چا نوی کور جوړ کو دننه لاړې او ووایې چې مرګ هم راځي نو هغه به د سره دشمني جوړه کړي چې ما ته داسې خبره په دې موقع باندې وکړه په ما باندې د هر څه ګنډېر کړل زما د خولې خوند دي تریخ مرګ سره نفرت داسې دنیا سره محبت دی به د ده به ارمان دی چې زما د عمر ډېر اوږد شوی دی دنیا نه ما فایده واخیسته. نو دا دوه څیزونه چې پیدا شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا بیا دلته کې دا عرض کم چې د فتنو په دور کې څه کول پکار دي. یو دا چې دعا ویل پکار دي ډېره
رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې غوستي. یو دعا ده اللهم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. یا الله زستا په پناه کې راتلل غواړم د فتنو نه، چې کوم ښکاره دي هغه فتنو نه هم، او چې کوم پټي دي هغه فتنو نه هم. عربی کې زده کوي کوم نه زده کېږي نو په پښتو کې سوال کوي چې یا الله د فتنو نه مې وسات. بس دا دعا کوي. الله جل شانه د هر یو ژبې خالق دی او هغه په هر ژبه باندې پوهي. دویم دا حدیث مبارک کې راځي تلزم الجماع، جماعت سره یو دی شو. مسلمانان چې کوم ځای کې د مسلمانانو جماعت دی هغې سره شه، او چې د هغې کوم امام دی هغه سره شه. دا هغه وخت کې وه چې کله د یو بادشاه، د یو امام، د یو امیر المؤمنین، د یو خلیفه د لاندې ټولو مسلمانانو د امن سره وخت تېرولو. نن سبا هغه کیسه نشته. چې داسې وخت کې وي چې کله دا شی نی، بیا به څه کوي؟ نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بیا بیل شه د معاشرې نه چې فتنې دي ولیدي. ها داسې کیدی شي چې بعضې ځایونو کې خلک امن کې وخت تېروي، هغه ځای کې پاتې کیدی شي لیکن چې کوم ځای کې فتنې وي هغې نه بیا بیل شه. که نه بیلیږي او په هغې کې رالې نو ته قصوروار یې، د خپل ذات هم، د خپلو بچو هم، د خپل اهل و عیال هم. هغې کې بیا بیلیدل پکار دي او د فتنو تماشا هم کول نه دي پکار. دا یاد ساتئ ګناه کول هم ګناه ده، او ګناه باندې راضي پاتې کېدل هم ګناه ده، او د ګناه تذکره د خلکو په مخ کې په فخر سره کول هم لویه ګناه ده، او د ګناه تماشا کول هم ګناه ده. کوم سړی چې ګناه کوي او د هغه ته تماشا کوي دا هم ګناه. که چېرته مثلا دوه کسان جنګېږي مسلمانان دي، فتنه ده، فتنه شروع شوه، ته بیا د هغې په تماشا باندې ولاړ یې، دا مستقله ګناه ده. بیا آخري چې کوم دی نو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي د فتنو نه د بچ کېدو دپاره آسان الله جل شانه حل خولی. لا یضرکم یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنان، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. چې کله تاسو په خپله په هدایت باندې نو تاسو ته چې څوک ګمراه شي هغه تا ته ضرر نشي درکو. چې په خپله په هدایت مطلب دا دی چې خپل ځان، خپل بچي، خپله ښځه د هغې د اصلاح فکر کو باس. او یو حدیث مبارک کې راځي اذا رأیت شحا مطاعا، چې کله د مال محبت او بخل داسې ووینې چې خلک په هغې پسې ځي، بس سترګې پې پټې شي، دومره محبت. وهوا متبع، او خواهشاتو پسې خلک روان دی. و دنیا موثره، او دنیا ته په آخرت باندې خلک ترجیح ورکوي. و ایجابا کل ذی رأی برأیه، او هر یو سړي ته خپل رائے خلګي، خپل رائے. نن سبا قرآن پاک به وی یو کستا او هغه به وی چې میں اچھا جانتا ہوں، یہ وہ وہی میری رائے یہ ہے کہ یہ کام اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ قرآن پاک ہے، اللہ پاک فرمائے میری رائے یہ ہے کہ سود جائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں لوگوں کا بڑا فائدہ ہے. میں وہاں پر خپل وګوري دي دا ایجاب کل ذی رأی برأی. ذکر راشي نه راتلم په جاس حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه امرا سره په سیټ باندې دا هغه سره ناس مغې دی خو دی په یو بل کس ته ډیر نیک سړیو پروفیسر غنیو او پته لګینه چې نور سو هغه ما مطالعه کوله د احادیث په جاس کې احادیث په قتل هغه قتل نه چې زه مزګار شم سامې پکې واغشتنو هغه مانه د پوس شروع نو تر کراچۍ نه تر دې پورې هغه چې کومه پاتې لار و په هغه کې بیا ما سره بحث کول. هغه مطلب دا و چې تاسو په مدرسو کې د سکول او د کالج او د یونیورسټۍ د تعلیم ولې نه راولئ؟ ما ورته د هغې خپلې ادارې دي په هغې کې خلک ښایي، ما ته وایي چې نه دا پکې پکار ده. ما ورته نه ده پکار، ویې ولې؟ مې دا به بیا دیني علوم خالص پاتې نشي، دیني علوم به خالص نه وي، او چې خالص نه وي هر یو شی خالص پکار دی. پای چې خالص نه نو هم ټیک نه ده، چای قسم یې نه جوړي. نو د وی چې نه دا پکار ده، نو ما ورته وی چې ګوره ډاکټر چې ډاکټري کوي نو چې ډاکټر هم وي او ټیپر هم خرڅوي نو هغه ډاکټر ته څوک ځي؟ قطعا ورته نه ځي. هغه ورته وایي چې زیړه دا سبزي فروش دی، دا ډاکټر نه دی، ده به ښه ډګرۍ کړي لیکن دی به ورته نه ځي، ځکه چې دوه کارونه یې شروع کړي، خلط شو د هغه کار. بل یو کار چې خالص یوازې وي یو کار کوي نو هغه خلق خوښوي، او چې یو کار سره بل کار او د بل سره بل کار نو هغه بیا خالص پاتې نشي، هغه ته څوک نه ځي.
نو ما ورته وی چې ډاکټر خالص غواړي، انجینیر خالص غواړي، نو بیا عالم خالص ولې نه غواړي؟ هغه ولې مجبورې؟ او مې ته داسې ولې نه کې چې دا علوم دینیه په سکول کې او په کالج کې راولي. یو زمانہ و موږ به سرکاري سکول کې سبق وې، نو په هغې کې به په موږ د بعضې سپارې مې یادولې، سپارې به پرتې وې په کلاس کې، او صورتونه به را باندې یادول، او مسائل به خو اسلامیات به لازمي وو. اوس ما ته پته نشته دی چې څه حالت. نو په سکول کې دین راوله نه ده چې په دین کې په مدرسو کې هغه علوم راوله جایز دي دا سیزونه، لیکن دا لار او دا علم چې په کوم علم هغه راغلی دي زموږ وطن ته اوس هغه خطا دي، هغه د انګریز علوم دي، هغه پکې ګن چې کوم دی نو هغه هم راولي. نو چې کله ټول سفر کې ما دته دلایل بیانول، د سره دلایل نو لیکن سړی مطالعه کړي وه، خبرې به کولې، بحث به کول، نو په آخر کې ما ته وایي میں اپنے موقف پر قائم ہوں، زه په خپله رای باندې ولاړ یم. نو ما ورته وی چې زه هغه هر څه چې مې ته وی هغه ټوله بس لاړل، ځان مې ستړی کو، تا باندې اثر ونه کو. نو حدیث مبارک کې راځي و ایجاب کل ذی رأی برأیه، هر یو کس ته خپل رای هغه خلګي. قرآن بیانوا دی وایي چې نه عالم جنبت نه مې جنبت، ګل محمد نه مې جنبت، که څوک خوځي او که نه خوځي ګل محمد خو د خپل ځای نه ونه خوځي. حدیث ورته بیانو دی وایي چې نه زما هغه رایه، فقه ورته بیانو دی وایي چې نه زما هغه، زما عزتمند چې کله د قرآن بیان شي نو فوراً یې اوري. حضرت عمر رضی الله عنه مبارک راضی کان وقافا عند کتاب الله تبارک وتعالى، دا الله د کتاب په وخت کې به ولاړو. یو ځل یې وویل چې دا ډېر مهر چې مقرروي دا ډېر مهر بند کوي. یو بوډۍ راله، هغه یې ورته ویل چې ما اورېدلي امیر المؤمنین چې تا په ډېر مهر پابندي لګولې ده. ویاو په قرآن کریم کې خو اللہ پاک فرمائی وَأَحْدَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم لوگوں نے ان بیویوں کو قنطار دیا ہو مال کثیر. نو دین اشارتن معلومیږي چې ډیر مار ورکول په مہر کې جایز دي. نو حضرت عمر صاحب وی چې زه واپس خلم خپل فیصله. حضرت عمر غونه سخت سړی، بادشاہ وقت، امیر المؤمنین، روم تیریږي، فارس تیریږي، هغه ټول شکست ورکړي دي، او د یوې بوډۍ زنانا په وینا سره خپل موقف پریدي، او ته دومره ډیټ یې زیدي یې چې ته آیت بیانېږي ته خپل موقف نه پرې، حالانکه یې په غلطه باندې. نو زما عزتمندو چې کله درته مسله بیان شو ته پوه شوې چې دا دی رښتیا وایي، قرآن پاک آیت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، نو هغه پرېږدئ. الله جل شانه زموږ د فتنو نه وساتي. واخر دعوانا